أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. سورة النحل 92 نمبر آیات تے اتکم سل نمبر آیات د سورة الحجر. سورة الحجر 92 نمبر آیات آیات کے اللہ جل جلالہ فرمائی فوربک فقسم بربستا لنسألنهم أجمعين خامخا من بسوال کو دوی ټولو نه هم ضمیر هغه خلقو تراجع دی چې څوک د الله جل جلاله د خطاب مکلف وي. چا کې چې څوک مکلفین وي، مکلف څوک هغه چې د امر طاقت وي، یعنی لیونی نه وي، ماشوم نه وي. ماشوم ته او لیونی ته امر نه کېږي. دې نه علاوه چې کوم عاقل وي او بالغ وي دوی ته امر کېږي. نو ټول مکلفینو نه الله جل جلاله فرمایي موږ به د دوی نه تپوس کوو د څه باره کې عما کانوا یعملون، د هغه عملونو په باره کې کوم چې دوی کړي وو، د هغه ټولو عملونو باره کې به د دوی نه تپوس کېږي. الله فرمایي موږ به د دې ټولو نه تپوس کوو چې تا عمل څنګه کړی وو، ښه عمل دې کړی وو او که بد عمل دې کړی وو. نو خو الله ته د هر چا د عمل پته ده او بیا به موږ نه تپوس کېږي. فاصدع بما تؤمرو، اللہ فرمائی پس تو تیز تیز بیان کا، یا فاصدع بمعنی فصل، تو بیان کا فتفصیل سرا توحید لرا، خود تفصیلی بیان کر توحید. یا فاصدع بمعنی صدیع پچغی سرا، خود پزور زورا د توحید بیان چې دین دا وکړه، په زوره زوره د کتاب احکامات چې دین دا بیان. فاصدع یا فمانه دی ټوکړې کول سره، صدع الزجاجه ویل کېږي شیشه ټوکړې ټوکړې شو. نو ته هم د کافرانو د اعتماد د کفرانو د جماعت دا ذره ذره ټوکړې ټوکړې کا، جدا جدا یې کا. امام قرطبی رحمه الله فرمایي معنا دا چې ته حق او باطل لره جدا جدا کا، دا حق داسې په تفصیل سره بیان کا چې دا باطل چرم د دې سره یو ځای نشي. نو حق بیان کا. کله چې دا آیات نازل شو نو دین مخکې به نبی علیه السلام د تبلیغ کار کو، خو په ښکاره به نه کو. د دې آیات نه پس نبی علیه السلام د دعوت کار شروع کړو، سره عام شو، کل عام شروع، کافرانو جماعتونو ته به ورکړو، دعوت به ورته ورکول. فاصدع الله فرمایي چې په تیزه تیزه بیان وا، یا خو په تفصیل سره بیان کا، داسې بیان وکا چې دا حق بالکل د باطل نه چې دینو دا جدا شي. بما په هغه سره تؤمرو چې په حکم باندې حکم کړی کېږي. واعرض عن المشرکین، او د مشرکانو نه اعراض کا. انا کفیناک المستهزئین، بشک منگا اللہ فرمائے من کافی و منگا ستاد فارا مستهزئین د ټوپ کوونکو په مقابله کې.
کم خلک چې ټوکې کوي او مذاق کوي بس تا ته طرفه مونږ هغې لره کافي یو چې د هغې نه خلاص اوسه. نبی علیه السلام یو ورځ په حرم شریف کې ناست و، جبریل امین راغی. د الله رسول ته فرمایي پیغمبره الله فرمایي چې دا به کم خلک مذاق کوي ته د هغې هېڅ پروا مه کوه، مونږ د هغې په مقابله کې کافي یو، هغې مونږ ته پرېږده. او د مستهزئین نه مراد هغه 5 قسمه کسان دي. یو ولید ابن مغیره مخزومی، دویم اسود ابن مطلب او اسود ابن عبد یغوث، حارث ابن قیس، عاص ابن وائل. دا 5 کسان، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث او حارث ابن قیس. دا 5 کسان چې نو دی په نبی علیه السلام پورې ډېر موجود. نبی علیه السلام حرم شریف کی تشریف فرما دے، جبریل امین تو فرمائی نتیجہ تو حرم کافی ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرما دے تو دیکھیے ولید ابن مغیرہ چھ دے ندا تیرے نبی علیہ السلام جبریل تو فرمائی دے کس نڈے زیادہ کر دیا. جبریل امین دا غدی گھٹنے طرف تے اشارہ کر دے، گیٹ دا طرف تا گھٹنا دی بازو دی سر تا دی ته اشاره وکړه. نو دا چې ورو دی یو ورځ په لاره باندې بیا روان و، نبان لګیا دی هغه غشي جوړونکي غشي جوړول. نو د خدان په دا لنګ راخو چې ایسا لنګ هغه غشي کې ورکړ. نو دی ورخکته نه شو په چک باندې خپل لنګ راخ چې رايخ کو نه هغه غشي سره د دا ګټنه چې دنه دا زخمی شو، دا زنګونه دا سترګې زخمی شو او هغه چې دین هغه د مرګ لپاره سبب وګرځیدو. عین دې مرداس. دویم عاص ابن وائل، نو د دې تلی طرف ته جبرئیل امین چې دنه د دې تلی ته اشاره وکړه. دی اورځي په خپل بچو سره د صحرا ته وته، نو الته د په خپل کې اصغیلا او ته دومره چغې واله د وی جوړې ز سوچي شله داسې خطرناک اصغیر د خپل کې لاړو چغې واله او وی د خپل دومره او پر سیدا لکه د اوخ د سټو دومره د خپل پر سیدا او دا کینسر وته ولګېدو د داغې. دریم اسود ابن مطلب دی الله جل جلاله د جبرئیل امین د سترګو ته اشاره کړه، دی په سترګو باندې شو. یا یو روایت کرا دي چې جبرئیل امین د شنه پاڼه راوغسته او دی په سترګو داسې وو چې په هغه کې د په سترګو کې یو کې د سترګو نظر لاړو، دویم د په سترګو کې داسې ډول شو چې د کله یو دیوال ته دی بل دیوال ته بیدار نصر وو. په دې حالت کې د نساته او یا سترګو نظر هم لاړو او جبرئیل امین ورګېدو چې د اثر نیولې او دیونه د بیول د سره بابا نیولې او دیونه ته بیول را بابا و دې خپل غلام ته وی چې راشه څوک مې وجني چې نیولې هم د سرنا وی هغه ته چې دا خو ته خپل لګې ته خپل ځان له ورې ته سر وې. په دې حالت کې د اسود ابن مطلب نه چې نه سالا او سلورم کس چې اسود ابن عبد یغوث نو د خېټه چې دنه دا جاری شو، خېټه ته اشاره او د خېټه داسې جاری شو چې په دې راغې نه شو. او پنځم کس چې حارث ابن قیس دا غپوزې د اشاره دا غپوزې نه دومره وینه روانه شو دومره پیپ تلاړو چې دې راغې نه. دا 5 کسان الله فرمایي چې دې لپاره مونږ دا ولې دا ځکه چې دا د الله د رسول دشمنان مذاق په وځي هر ټیم به بس مذاق کو. نبی علیه السلام جب قرآن بیانو دی بوی دا کاهن دی جادو کتاب ته به سحر وي، دا الله کتاب ته به سحر وي، جادو به وي. او نبی علیه السلام ته به ساحر وي، کاهن وي.
کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مستو دي ظالمانو په مذاق کو ټوکې به کولې پړقې به په سیواله چلې به وته واله په مختلف کله به وته لار کې ازغیه چول هر قسمه حربي چې دین نبی علیه السلام خلاف کړی دي هر قسم مذاق چې دین ادا شوی او نبی علیه السلام حق دې ومن تر حق دلغ الله امر کامیابی عموما حق کامیاب دی باطل ناکام دی اور چاو منلا اللہ فرمائی فوربک قسم دی بربستا لنسألنهم خام بسوال کردنا اجمعین طولنا عما دهغ بارکی كانوا يعملون كم عملون بکول فاصدع پستو پتفصیل سر بیان کا بما هغسو تؤمرو چې د کم حکم کړی کیږي واعرض او اعراض کوا عن المشرکین د مشرکانو نه انا کفیناک بشکا من بیانو منگا کافیو استاد فارا المستهزئین د ټول کونکو په مقابله کې کم خلک چې دین پورې ټوکې کوي کم خلک چې تا پورې ټوکې کوي مونږ داغه په مقابله کې کافیو الله ولدا سے سزا ورکړي چې د خپل ځان خبر نشي او غلط شي الله دې